یو صحیح حدیث کې راغلی دی مرګری دی خبرې ته لګورئ نبی صلی الله علیه وسلم یو ځای کې ارشاد فرمایو چې زما امت نه به الله پاک او یا زره کسان د قیامت په ورځ بغیر د حساب کتاب نه همداسې جنت ته داخل کی او بعضې روایتونه کې اوس بیا دا دي چې د دې هر یو زرو سره به اویا زره کسان الله داخل کی او په بعضو روایتونو کې دي چې د دې هر یو کس سره به الله اویا زره کسان داخلی خو بعضې اهل علم وایي چې د مع کل احد دا روایتونه لږ شی متکلم فیه دي کلام پکې دی په نسبت د دې چې د هر زرو څخه به الله اویا زره کسان داخل کی نو ګوره دا خصوصیت د مخکینو انبیاو د امتونو نه دی چې اویا زره کسان تی الله پاک همداسې بې حسابه داخلی او د هر زرو سره اویا زره نو دا چې د قیامت په ورځ دا نور امتونه ییني ورته ګوري دا به څومره خوش نصیبی چې داسې قافلې روانې د ډلې او نه څه حساب شته او نه څه کتاب او جنت ته روان دي د الله دیدار ته او د خوشحالو زیات نو صحابه کرامو په دې کې سوچ فکر شو د الله نبي ته غلی شه ننوتې کوټې ته نو چا ویل چې دا به هغه خلک چې اول به اسلام راوړی چا ویل چې دا به هغه خلک چې هجرت یې کړی چا یو فکر چا بل سوچونه یې کول او دا خبرې نو نبی صلی الله علیه وسلم راووتو ته ویل په تاسو به دې باره کې سوچ کوئ چې دا څوک دي نو ویې فرمیل هغه خلک دي چې څلور صفتونه پکې څلور الذین دا یا هم الذین دا هغه کسان دي لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلى ربهم یتوکلون دا هغه خلک دي چې یو خو دا بدن له داغ نه ورکوي داغ بعضې حیوان بیمار چې هغه له داغ ورکوي خلک لیکن بدن له داغ وغیره یا کرنټونه په اور دا زموږ شریعت وایي صحیح نه دي دویم دا دی چې ولا یتطیرون بدپالي نه نیسي چې دا پلانکۍ زنانه زموږ کور ته راغلې دا کور سپېره شوی او دا پلانکی چې راغلی کور سپېره شوی نه دا بدپالۍ نه نیسي ولا یسترقون بل دا دی چې د چا نه دم هم نه طلب کوي دومره اعلی توکل دی چې چا ته ویم نه چې په ما باندې دم واچوه دم که چا واچو یا طلب که جایز دی لیکن اعلی توکل او افضل دا دی د اعلی خلکو چې به د اویا زره کسانو کې الله داخلی هغه دا دی چې چا نه دم هم نه غواړي او څلورم صفت بیان کوي چې په خپل رب باندې توکل کوي د څلور صفتونه که قیامت پورې په هر چا کې وو په هر چا کې وو الله پاک په دغه ډله کې داخلی نو په صحابه کرامو به ډېر اثر کاوه سبحان الله ځکه چې یو خو خوله د نبی صلی الله علیه وسلم او دویمه زړونه او بدنونه او شکلونه د صحابه کرامو نو چې داسې قیمتي خوله او داسې قیمتي خلک نو خبره به پې تاثیر کوي نو څنګه چې دا حدیث خلاص که وی فقام عکاشه ابن محسن یو نوجوان صحابي ودرېد ویې د الله نبي ادعو الله ان یجعلني منهم الله نه سوال وکړه چې الله ما په دې اویا زره کسانو کې داخل کړي او بغیر حساب کتابه مې داخل کړي وی نبی صلی الله علیه وسلم وتل قال انت منهم تم په دې کسانو کې وی فقام رجل آخر بل سړی ودرېد قال یا رسول الله ادعو الله ان یجعلني منهم الله نه سوال وکړه چې من په دې کې حساب کړي نو د الله نبی صلی قال سبقک بها عکاشة عکاشه د نه مخکې شو نو ګوره هغوی به مخکې زور کو موږ وروسته زور کوو تاسې کله دې خبرې ته فکر وکړه یو سړی جمع لم وروسته راځي
تکبیر الله لم وروسته راځي، بیان لم وروسته راځي، یو درس لم وروسته راځي، او دکان لم مخکې ځي، که چا دعوت ورکړی هغې لم مخکې ځي، پیسو لم مخکې ځي، او دینی اعمالو ته وروسته راځي، نو ده ته به څه فایده میلاو شي؟ فایده دا ده د الله نبي وایي چې ولا یزال الرجل یؤخر، یو سړی همیشه وروسته کېږي حتی یؤخرهم الله، الله به په هر څه کې وروسته کړي، په هر څه کې به الله وروسته کړي، تر دې که دا جنت ته داخلوي نو هم وایي وروسته به یې داخل کړي.